ملون نه دی پوه شي زما محتاج نه راغلی اوس دا جراثي جدید باندې تا کور د کوي هو کله کور شروع کړی پوری شي فتاناتية على وفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة على عمتها لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها دینه څه مسله دي مسلې نه کومې داسې دوې رشتې چې ورکې ښځه فارس کې بل ورکې نر نکاح نه جایز کېږي داسې ته دوی ښځې نکاح کې نشي جمع کول لکه ورېره شوه تور شوه خورزه شوه صحیح ده قال أبو حنيفة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ولا الصغرى على الكبرى على الصغرى دوم هغه ترور ته شي ترور کبرا شو کنه او ریرای صغرا جوړیږي بس اساسي عبارت راوړل قال ابو حنيفة عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة قال ابو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن المتعة دا اوس د دې کېلې چې خیبر جنګ کې منع فرمیلې بل ځکه غزو یو تاس خبر راغلی ته محرمي سل سړی بني واجب چې خزه کوي پرګری کنه نو تاسو کوي بس تاسو خزه سره لکه محرمي سل خزه بني واجب شي وي کنه خزه پرګ دی نو هغه باندې متواجب وي لکه سمون نه هغه متعاد نه د دوه متعدی تیل شي کنه صدا سټیمه پرې خزو سره ته ملاوت کول شي یو خو متعتو طلاق ته کنه چادر ورګي برکا هغه بل متعاده دي ته متعاده غنیل شي متعتو شي اسده هغه جایز غني کنه ل سنت والجماعت په نسبت نه جایز ده وای شوي دو غزوه خیبر کې نه جایز شو لګنه دو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته صحابه وسل کې شکایت کو چې اشتدت علینا العذوبه د خزونه لري اوسېدل ته ډیر سخت شي دي کنه او ځکه انداسې نورې خبرې غلي تقطر مذاکیرنا وغیره صحیح ده پیغمبر اسلام بیا ته اجازات ورکړو بیا هغه نه بعد درمیشا دپاره حرام شولو صحیح ده غزوه یو تاسو کې داسې شی وو دې ته متع ویل شي متع منه استمتاع د ښځې نه ته پیدا وچتول بیا موږ سره دوه شو دې ته نکاح موقت ویل شي څه ټیم ورکې متعین کې دوه ټیم پورې تو سره نکاح کوي ښځې سره د هر چي شرایطو بیا نه جایز ده ځکه سنکو خلال بد کی خدا بلا خبره سه خداوندی طرف نه تعلق واقع شي یا څه مسائل واقع شي کنه نور خو سړی را ده صحیح ټول عمر د پاره کنه سوره مو ژوند دیو دا نه جایز دم د شته متعانه جایز ډیر پار خور کې نشو صحیح ده مخته قال ابو خليفة عن محارب عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء قال ابو حنيفة عن الزهري عن رجل من آل سبترت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة في رواية عام الفتح د ملکی په کول باندې به معنا کړه کنه صحیح ده د شون سره نږدې شوی دي د ټول جنگونه مونږونه دي کې به ال الابد آرام شو صحیح ده زنه صحابو د دې جواز قول کول او هغه سره روایت ته نه درسیدلی خو بیا علماء ثابت کړي سو ته خر رسیدلی دی روایت رجوع کړي ده نور که څوک خپل مسالې نه رجوع نه کوي هغه ځون ته خبره قال ابو حنيفة عن يونس بن عبد الله عن أبيه عن ربيع بن صبرة الجهيني عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم فتح مكة وفي رواية نهى عن المتعة عام الحج وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم الفتح خیبر جنگ کې خروغ و خیره ما کړی و کنه به د موتی ولا خبره ور کې پیښه شوی و صحیح ده به دوباره جواز ورکړی شو به فتح مکه کې تر لابد شو صحیح شو قال ابو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عزوة خيبر عن لحوم الحمر أهلية وعن متعة النساء فرمس ما بس خبره
عن أبو حنيفة عن حماد إبراهيم عن علقمة والأسود أن عبد الله بن مسعود سئل عن الهزل عن العزل عزل په باره کې تاسو وشولو. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله لو أن شيئا أخذ الله ميثاقه قال استودع صخرة لخارج. عن حماد عن أبي حنيفة عن أبي الهيثم عن يوسف ابن ما حكي الشيء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتتها فقالت أن زوجي يأتيني مجنبة سیٹ طرف نه بترتلو ومستقبلة فكرهته فبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان في سمام واحد. یو سروي کې غز طرف پرونه نه لري. حماد عن أبيه عن حميد الأعرج عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيان النساء نحو المحاشي حرام. محاشا الشي محاشا الشي ده عندي داكو متزويت الشي صحيح. قال أبو حنيفة عن معا قال وجدت بحط أبي أعرفه عن عبد الله بن مسعود قال نهينا أن نأتي النساء في محاشنهن. وګوره پس دې غلي جمع محشا بتشديد الشين محشن. قال حماد عن أبيه عن أبي المنهال عن أبي قعقاع زبر سرده قعقاع الحشيني عن ابن مسعود أنه قال حرام أن تؤتى النساء في المحاشي. قال أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عمر ابن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش ویلو بس دا پک ټک قانون وګرځیدو. صحیح ده. اوس یو سړی د بچای دی پیدا شو ده خدای خزي به خیانت کړي نه کړه بیا به د دې سړی شمرل شګر چې سفر کې د وګدا فاصله دوی نه دو مانس کې کنه خو مې زدا احتمال کې دل شي د سټیم کې شپیره غلې سره کور ول خلکو سره ملونی شو. صحیح ده. او کوم سړی کملو شي اجنبي سړی غیر ناکح هغه ته به هیڅ کله شیر کول نشي. صحیح ده. کدی شي مساله شي کنيز ولا کنيز کیا په خیدل شي کنه مخکې زمانه کې به کنيز سره څو کسون ملوي. دو صحیح ده. سدي چو کنيز بو مغه د بچا شمرل شولو پوجرات بنیر کوالی کنه دې درو پایسره. کتاب الاستبراء مختصر راوړ استبراء چې شتل شي هیڅ شي نه پکوله یو شی د ځون لري کول استبراء دي تل شي لکه خزه په د تیر کی کنه بس دي تل شي استبراء پوکش. صحیح ده. استبراء معنی ده درخیمی بری شو کنه یعنی مو ته دا واضح شول دي د خیزونه روغ دي معنی ده حمل نشته که حمل وا کنه بیا خیز شي تر بیا نه رسی کنه رحم براءت معلوم شي دی بل پچو بچی نه دی اولوک نه. او سیا أبي حدثنا قال أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم توطأ الحبالة أن توطأ الحبالة بلا جمع ده. صحیح ده. حتى يضعن ما في بطونهن. صورة مدبرين حملی همدا شکه حمل کې آلات ته معلوم بیا خاصه معلومه خبره بیا خو نه ملایږي کنه سم معلومه نه بیا بلا عدت تیرې. کتاب الرضاع باب مفعلین رسی کنه مرازعه تیر کولی تل شي رضاعت کنه رضا يرزا اصل کې زپل تل شي
باب مفعلي ته یې ویلې وړه لکه څنګه ښځه کوشش کوي ته خولې کې ګرځي که نه څه بچیان ماشومیان نیسي صحیح ده قال أبو حنيفة عن الحكم عن القاسم عن شريح عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يحرم مجهول ما یې يحرم من النسب نسب کې څوره رشتي سارو مې دي که نه که قلیله و کثیره دا برابر ده لا غونې شدې وروي که ډېرې وروي که نه دې سره به څه ثابتېږي حرمت ثابتېږي صحیح ده ځنه ځای کې مسالې پېښېږي هغه بیا نسب غونې نه کېږي رضاع کې هسې بیا نکاح جایز خو اوږدې خبرې صحیح ده څه د چا سره شدې لیشلې هم دي دپاره حرامې ګرځي ښه که نه بل ورور سره تعلق یې نشته دې خبرې لکه تو چا سره تا ورودلو که نه خو تو دپاره ګرځي که نه خور مور وغیره ترور بل ته خو نه ګرځي که نه صحیح ده ورپسې قال أبو حنيفة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي يستأذن على عائشة استأذن على عائشة فاحتجبت منه فقال تحتجبين مني وأنا عمك سيدة فقالت فكيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت يداك أما تعلمين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مزدی د پر هغه ګرځېدو که نه تره ګرځېدو صحیح ده رضایي لکه دې وله کوم ورور و که نه هماغې وله شدو سره هغه شوه وه که نه بیا څه ګرځي دې دپاره رشته د تره وله هر شي وله پوره ګرځي صحیح ده کتاب الطلاق قایم کو نکاح ته دا ول جوړېدل وي شي که نه بیا ړنګېدل وي دې سره هغه رشته ړنګېږي قال أبو حنيفة عن عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد درې شیانو کې که سیریس یو که سیریس نه یې که نه په هر حالت کې غورځي کېږي جدهن پر اختیاو تعلق ورکړي کسه چشمې ټیټې نه کړي جدهن جد نه یې موت جدهن جدن څه معنا ده پر اختیاو د سره تعلق نه دي موت ښه نه پیغمبر سم حدیث کې دي درې شیان څه دي دا جد سره جد ګرځي څه معنا یو سړی د په ټوکو کې لګیا د ښځې ته انسان تتوالی کن یا همدا شی ته نکاح ته شو کینولی د په ګاپ شپ کې چې کې نکاح قبلوي دې معنا دا یې دا شی وشولو دا ورته رضي وي او که رضي نه وي یا همدا شی ته چې کې پر اختیاو سره تعلق ورکولو بیا تعلق غورځي دا شیان داسې سیریس شیان دي که نه طلاق نکاح خراجات دا داسې غصه کې ورکول غصه کې خو بس غصه یې کوي دي کې دا شیان نه چلېږي وبه قال حدثنا ابو حنیفه عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة حين طلقها چې کله طلاق ورکو اعتدي عدت تیر کا عدت شمارل تل شي معنا خاص ورځ شمارل کا ښځه چې نابالغ یا عیساوي درې میاشتې به تیروي که بچرې حائضه شي ورځي ولا اوس وي ښځې تر وایي ته خپل د عدت ولا ورځې شمېره خو به کنایات دي که نه کنایات دي بیا خو هلته به نیت ته ګورو که نه صحیح ده نیت یې د طلاق و تعلق جواد تعلق ته څه د مینې کې خو نه یې ورکړی ده شی صحیح ده حالات ته به مکسو غصې کې و علامات دي کنایات دي صحیح ده سره ټچ شي صحیح ده جګړه یې کړې وه بیا ناس جوړېږي یا
وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن محمد بن ابراهيم عن الاسد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة حين طلقها اعتدي. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن محمد بن ابراهيم عن رجل عن ابن عمر ان طلق امرته وهي حائز. ابن عمر سے خاصه ته طلاق ورکړی و کنه د حیض په حالت کې، فعیب ذلك علیه ډیر عیب ولګول شو تر دې پورې شورا کې عمر صاحب نه شمیلو دي ته اوس پر دومره مسله نه ده معلومه چې خزرات کې نشي ورکول شي زنه مسالو کې به سره کوله. فراجه به رجوع کړله، خبر ابن رجوع کچ ته دا بیا دوباره طهارت نه شروع کی. اوس مسله دلته چې د طلاق غورځي خېز کې کنه غورځي موږ چې غورځي دي کې خبره شو دا خو بل خبره چې سره د شي راغلو مخامخ کنه چې د سره جوړ نه خوري نور طلاق غورځي. اصل کې د طلاق موږ ته د سیالت کې مشروع کړي شی چې خزه صفاوي تا ته زړه کېږي اوس طلاق کنه دی معنی ده چې تو سره نه لګي خېز کې خور سره ته طلاق ورکړي صحیح ده چې بد حالت کې وي. فلما طهرت من حيز طلقها واحتسبت التطليقة التي كان اوقع عليها هغه پکې شمار کړل شو صحیح ده چې غرزول شوی سو وهي حائض. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم پر کیوري ما بال قوم يلعبون بحدود الله د زنه خلکو باندې شي دی الله په حدود سره لوبي ټکاری کول غواړي کا څنګه قران کریم سره تاسو داسې لوبي کوي. یقولون قد طلقتك چې طلاق مې دل درکو کدراجاتو کې به مې دل رجوع کا چې دا شیما کوي صحیح ده طلاق خو دا د غف خبر نه ده خو یو کور رنګنول دي صحیح ده لکه شادي خانه آبادی کنه صحیح ده چې طلاق شه دي کور ختمول دي کنه. وابي قال حدثنا ابو حنيفه عن منصور عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمعتوه چې ماتو سړی چې کله ګاډي واډي خبرې کې کله سیده خبرې کې طلاق ولا بیع ولا شراء دی ولا نه کېږي صحیح ده همدا چې ته مشروم شولو لیوانی شو که نه دوله شیان نه کېږي. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها عائشه صاحب وایي خیرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پرې کې پیغمبر سره دو مطالبه کړې د ښې خرچي که نه وغیره چې لږ ځایونه پتخشي دي که موږ ته په خرچي کې زیاتي وشي ښه به وي. پیغمبر سمتی تاسو د یو پیغمبر خځې تاسو د عام سړي خځې نه یې که نه تاسو داسې مطالبات تاسو سره نه ښایي ښه سره نه ښکاري بیا وله اختیار ورکړی چې څوک تاسو کې ځان اختیاروي یا الله رسول اختیاروي یا دنیا اختیاروي زه به وله ډېره ورکړم صحیح ده. خو دې دپاره علما نورې څه واجب ویلي چې اختیار یې څه واجب نه ورکړی نورې واجب شته نه دی چې موږ ته اختیار یې راکړو خیرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخترناه موږ پیغمبر اسلام غوره کړو صحیح ده. فلم يعد ذلك طلاق د طلاق نه وشمرو سید اختیار چې چاته ورکړي تا ته اختیار ده او که اوس ځان باندې واقع کړو ټیک ته نه یې کوکې خو نه کېږي که نه ښځې د خلک یې نه که څه اختیار یې نفسه کې که هغه چې اختیار تو ټیک ته نه شو اختیار د غلي شو نه کېږي صحیح ده.